بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم ستاسو کوربه جمشید خان انجم او نن زه د اوبې له لارې تاسو سره مخامخ یم. ګرانو کتونکو، نن را سره رضا خان صاحب او شاهد نواز صاحب ولاړ دي. دې نه به زه د موجوده چې کوم حالات روان دي د پاکستان د هغې په هکله باندې پوښتنه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. کم حالات چې دې ټایم کې د ملک شروع دي هغه ټولو دنیا ته بلکې بار ملکونو ته هم ښکاري، پاکستان کې هم ښکاري. کم ظلم چې شروع دی د هغې خلاف عمران خان صاحب یو ډېر غټ جدوجہد شروع کړی دی. 25 سالو نه شروع دی د ملک نظام ټیک کولو کې، لیکن ملک اوسه پورې ډېر زیات حالات خراب شول او وجه دا ده چې دې ټایم سره د الیکشنو میدان شوی دی. هغوی د الیکشن نه د تښتېدلو کوشش کوي او عمران خان هغو الیکشن طرف ته راغواړي او د الیکشن د وجې هغو په ملک کې حالات خرابول غواړي، افراتفري غواړي په دې کې چې کسان دغه شي او کسان موږ په خپله زمان پارک کې پرون موجود وو. پرون چې زمان پارک کې کومه دغه شوی ده، ظلم شوی دی، هغه موږ آنکو د حال ټول کتلی دی. د عمران خان صاحب کور پکې ته دغه شوی دی، مسمار کړی دی او پولیس والا پکې ته پکړ دکړ کړی دی، کارکونان یې نیولي دي او د هغې نه علاوه په دغې کې کور کې دننه چې کوم هغو دغه کړی دی، توړ پوړ کړی دی، د هغې موږ ډېر مذمت کوو او په کور کې چې څومره شیزونه دي هغه یې مات کړي دي او د کور نه د هغه چې کوم باورچي دی هغه هم نیولی دی، د هغه چې کوم اوښی دی هغه هم نیولی دی او موږ د هغې چشمدید هم ګوایو او دغه چې کوم دی عمران خان صاحب په هغې کې د هغې ډېر زیات دغه یې کړی دی او انشاءالله د هغې بدل هم عمران خان صاحب په خپله اخلي. عمران خان دې ټایم کې په دغې باندې دی، حقه باندې دی، نو تمامه دنیا هغې سره ولاړه ده او انشاءالله موږ هغې سره برپور ولاړ یو. هغې نه علاوه عدالتونو کې کیسونه پرې اچولي دي. دې ټایم کې عمران خان صاحب باندې 95 کیسونه دغې کې اچولي دي، جعلي کیسونه. په هغې کې داسې کیس نشته دی هغې د ګرفتارۍ، لیکن بیا هم حکومت کوشش کوي د هغه د ګرفتارۍ او ګرفتارولو کوشش کوي، الیکشن نه بار کوي او د الیکشن نه بار کوي او هغې نه بعد هغه خپله الیکشن پسته به کوي چې کله عمران خان د الیکشن نه بار کړي. داسې نشي کېدی. ملک دې ټایم کې قانون بالکل ختم دی. ملک دې ټایم کې لکه قانون بالکل نوم نشته دی، عدالتونه هم یرغمال دي او خاص کر کې موږ چې کوم دغه کسان دي چې کوم زموږ د ادارو والا دي چې کوم دغه شوی ده، کوم عدالت مخکې هغې کې هم خلک زخمیان شوي دي او ډېر زیات هلته هم ډېر زیات افراتفري وه، شیلنګ و، فایر و لکه، لیکن انشاءالله عوامو هغو له شکست ورکړی دی او د عمران خان دغې ته بالکل هغو نه ګرفتارولی شي. موږ هغو ته بالکل انشاءالله تیار یو. لکه بیا هم موږ د ځو عمران خان دغې کې زمان پارک کې کومه ډیوټي ده او دې ټایم کې زمان پارک کې تقریبا 1 لاک نه برابره خلک د هغه حفاظت ته ولاړ دي. روژه کې به هم د هغه ډیوټي او پنجاب کې الیکشن شروع دی، هغې لپاره هم تیاري شروع ده او سوموار پر ورځ عمران خان جلسه ده دغې کې مینار پاکستان کې انشاءالله هغې لپاره به هم د اوبې نه هم کافلیږي او موږ به هم هغې نه برپور تیاري سره هلته کې ځو د عمران خان جلسې کامیابولو لپاره او الیکشن ګټولو لپاره. انشاءالله هغې کې که هر قسم دغه هم راشي موږ هغې کې تیار یو، موږ د هغه کارکون یو او انشاءالله هر قسم مالی جاني تعاون سره موږ تیار یو. خاص کر کې پښتنو ته دا دغه ورکوو چې څومره پښتانه دي هغه ټول عمران خان سره ولاړ دي او کوم څومره پنجاب هم دی هغه عمران خان سره ولاړ دی، بلکې تقریبا هر یو دغې صوبونه عمران خان سره خلک ولاړ دي. شکریه جی.